یو دعا یاد کړئ دار وخت وایي چې اللهم استرنا بسترک الجمیل، خدایا خپړ درا باندې واچ بے حیا او بے ابرو می. دا قسم الزاماتونه پیغمبران بریو زمنو. موسی علیہ السلام چې د زکات اعلان وکړو نو قارون ولا سچل جوړ کړي چې خا زب دومره لوی زکات او سور کوم چې بیړه می غر کشي. نو یو خزه مصلحتی کړه چې موسی علیہ السلام چې تقریر کړي او خپ جوش کې راشي نو ترا پاسا وای د دې موسی خبره ما اورې د بیګا ما سره بدفعلی کړي. موسی لا دا سازش د خپل ترزوی قارون جوړ کړي. خزه په مجلس کې کېناستا، موسی تقریر کوي، دنیا ناستا دا، خزه را پاسه د پدې اراده چې په موسی الزام لګو، خو چې را پاسه دا د خپل نه به اختیار وته چې لا اله الا الله موسی کلیم وخلق واوري. ما سره یو بکس د اشرفو ډک مال قارون را کړو چې په موسی دا الزام لګاوه چې دا د زکات خبره پریدي. پویم پزان نشم د الزام لګولو په ځای می په د ایمان راو. دا قسمه سازشونه قدیم نه انبیاء تشي. انبیاء قران کې راځي. یو پادری راغی په شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه سوالو و قران ستاسو کتاب دی؟ چاو و قرآن کے اللہ ویلی دی چی وجیہن فی الدنیا والآخرہ. دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ ویلی دی وجیہن فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ علیہ السلام پا دنیا و پا آخرت دوارو کی دلو عزت خاوندو. شاہ صاحب دا سے الفاظ اللہ په قرآن کې ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي. معلومیږي دا چې د عیسی علیہ السلام مرتبه ستاسو د پیغمبر نه اوچته وه. شاه صاحب ورته وی خبره خو دې دغه الفاظ چې دا د عیسی په حق کې خدای ویلي دي الله پاک د موسی علیہ السلام په حق کې ویلي چې وکانا عند الله وجیها. اوس کله غوندې تاسو پوهیږئ نو چې کوم الفاظ د یو پیغمبر په حق کې قرآن ویلي او د بل پیغمبر په حق کې هغه سي الفاظ ویلې شي نو د پیغمبر اول خصوصیت ختم شي. معلومیږي دا چې دا الفاظ خصوصیت د عیسی نو، همدغه الفاظ خدای د موسی متعلق ویلي. پادری اریان چې اریان شاه صاحب ورته خبره یو بل د پادری سه پادری د پیرنګیانو مولا ته پیرنګیانو مولا غي چې تاسو دلته پیرنګي وګورئ کنه نادیده کو ناسیزه کو او دا سګیر چا پیرته کیږي کله خپل ته ګوري کله سترګو ته ګوري کله کمزې ته ګوري لکه د سپیغوندې چې چری مردار لیدلی نه وی ګوري نو دا سکه ورته ته ګیر چا پیر کی دا تاسو پیرنګي چری لیدل نه ګیر اغي در پورې خان دي چې دا سبي وقوف مونږ په دې بازارونو کې پیرنګي کله تیرګه زموږ ماشومان وګور ورپسیش لوی وګور ورپسیش بیا دې بیس کې پیرنګیانو کله کله به دلم راوسته زمونږ د دیسی پیرنګیانو به دا زما دوست دی دا پیرنګي زما ډېر لوی دوست دی. نو ما ورته چې خدای ویلي دی لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. يهود او نصارا او ته دوست مو وای نو پیرنګي ته دوست مو وای. ما ته ویجی سه کې خدا زما ډېر کلک دوست. نو پیرنګي د دې مولا چې هغه ته پادری و. شاه صاحب ورته وی چې پادری صاحب خبره وره وجيها في الدنيا والاخره. قران د عیسی متعلق ذکر ویلی دی چې د عیسی په مور الزام لګیدلو چې د عیسی بے پلار څنګه پیدا شو. نو الله صفائی وکړه چې وجيها فی الدنیا والآخرة. وکانا عند الله وجيها د موسی علیہ السلام متعلق چې خدای ویلی دی دا ذکر ویلی دی چې په موسی الزام لګیدلو چې دا څه بیماری باندې بیمار دی ذکر د قوم سره د بربند نه لامبي پسین کې. نو الله صفائی وکړه. دا الفاظ زمونږ د پیغمبر متعلق قرآن ذکر نه دی ویلي چې په ټول عمر کې زمونږ په پیغمبر څه الزام نه دی لګېدلی. نو الله یې صفائی څه دپاره کړی؟ صفائی خو سبقت د الزام غواړي. الزام وي نو صفائی وشي، الزام نه وي نو صفائی به د څه وشي. نو دا د صفای شهادتو چې الله د عیسی او د موسی متعلق کړي زمونږ پیغمبر باندې الزام نه نو خدای پاک صفائی څه دپاره کړی. نو هغه وخت کې پادری وی لا اله الا الله محمد رسول پیدا بکی. اوس دا سره چې پادری راشي او یو سوال کی او تاسو جواب تاسو هغه قوم یې چې د پادریانو هسپتال ته میمان راغلی وي اله ویلا میمانو سره داسې څه دم دی 4 مرز پیرو کیږي د خزو زینو په دې سره
خزه بچي ورغه او محمد د پادریانو هسپتال څه چل دی بیړم غرکش وی پادرنه راغلی دی او دار مرز دارو دی ورس هغه به ورته چې بیبي جوړه بشي خو ته او آیا چې عیسی مسیح خدای زوی دی نو دې قمقلو بډو به ورته چې عیسی مسیح خدای زوی دی نو تلی به مسلمان وي او چې راتلې لچره به درنه جوړه او کافره به دا زمونږ د خدای